د 2015 میلادي کال د مئی په میاشت کې چې زمونږ هندوستان سره کوم جنگ شوی و او یقینا چې مونږ جنگ نه غوسته خو هندوستان جنگ غوسته او پاکستان سره بیا جنگ وکړ. په هغه کې چې پاکستان کوم جنگي الوتکو مهارت خولو خاص کر JF-17 تندر، نو هغه تاسو په خدای یقین وکړئ چې یو معجزه خلکو ته ښکاري. هغه JF تندر الوتکو چې کوم کردار ادا کړ او د هندوستان S-400 میزایل بیټري تباه کړه. هغه نه علاوه د هغوی 26 فوجي تنصیبات تباه کړل او بالکل لکه د هندوستان رایفل جزونه یې راوغورځول. دغه کې F-16 یې نه واغشته ځکه چې امریکې سره زمونږ دا ډیل دی چې هغوی موږ له F-16 راکړي دي خو هغه موږ د هندوستان خلاف نه استعمالو. نو په دې کې زمونږ خپل الوتکو مک 21 مک 29 یا زمونږ JF-17 تندر چې کوم دي دوی پکې حصه اخیستې وه او دا په لومړي ځل باندې په یو ریل جنګ کې په اصلي جنګ کې د الوتکو استعمال شوی و. ځکه چې هسې خو نمایشونه کېږي د وسلو ډېر د دنیا ځای په ځای باندې نمایشونه کېږي او خلک خپل جزونه هغه نمایش له راوړي او خلکو ته هلته پیش کوي کرتبونه هم کوي، خو د هغې بیل یو قیمتي د هغې بیل یو حیثیتي. خو چې کله په اصلي جنګ کې یو جنگي جهاز پاس شي او ټیسټ شي نو د هغې بیا په ټوله دنیا کې ډېر لوی قدر را پیدا شي. اوس زمونږ JF-17 تندر جهازونه چې کوم دي نو دا د مئی په میاشت کې ټیسټ شوي دي او د مئی په میاشت کې د دې امتحان اخیستل شوی دی او هغه پاس شوی دی. او اوس په ټوله دنیا کې ډېر ملکونه داسې دي چې د پاکستان نه JF-17 تندر جهازونه په بیه باندې علي. آذربایجان زمونږ نه یو شمېر جهازونه واغشتل، اوس یې د 40 جهازونو نور آرډر ورکړی دی پاکستان له چې موږ له زر جوړ کړي. پاکستان خپله کارخانه لري د JF تندر په کامره کې. دغه شان سودان زمونږ له جهازونه غوښتي دي چې زمونږ جهازونه په کار دي. دغه شان لیبیا وایي چې زمونږ له 4.5 اربو ډالرو جهازونه په کار دي. سعودي عرب هم دا وایي چې زمونږ کمې پیسې تاسو سره پرتې دي، د دې په بدل کې تاسو موږ له JF-17 جهازونه راکړئ. یو 4 ارب ډالر د سعودي عرب موږ سره پراته دي. دغه شان انډونیشیا وایي چې کم از کم ماله 40 جهازونه تیار کړي JF-17 تندر. نو زمونږ په دغه فوجي کارخانو کې ډېر په درس کې کار روان دی او چې کوم جهازونه تیاریږي نو هغه ملکونو ته حواله کیږي. که موږ فرض کو د پاکستان فوجي تجارتي حجم ته وګورو نو په دې وخت کې د فوجي تجارتي حجم زمونږ چې کوم به موږ برآمد کوو هغه تقریبا د 15 اربو ډالرونه اوړي. نو د 15 اربو ډالرونه که زمونږ فوجي تجارتي برآمدات وړېدله نو یقینا چې دا ډېره لویه کامیابي ده او دا موږ زیات نه زیات تقریبا چې په 6 میاشتې کې موږ پوره کولی شو ځکه چې په دې باندې ورځ او شپه کار روان دی. ورځ او شپه په دې باندې زرګونه کسان لګیان دي او دغه جهازونه جوړوي. کامره ایربیس کې د دې خپل ځای دی. نو دا هم د پاکستان لپاره ډېره یوه د خوشحالۍ خبره ده که موږ دغه 15 ارب ډالره ترلاسه کړل او یقینا چې دې پسې به نورې سوداګانې هم کېږي ځکه چې بنګلادیش هم د JF-17 په اخیستو کې دلچسپي لري. هغوی وایي چې موږ هم تقریبا کم از کم 10 جهازونه دغه شان اخیستل غواړو. نو دغه هم تقریبا چې څه ده 1.5 ارب ډالر سودا ده. نو که دغه شان زمونږ دفاعي پیداوار زیاتیږي او زمونږ دفاعي چې کوم ساز و سامان دی د هغې برآمدات زیاتیږي نو دا تقریبا که موږ اوس حساب وکړو نو دا 14.5 اربو ډالرو ته رسي. دا ډېر لوی قیمت دی، دا ډېر لوی پیسې دي دوستانو. لکه دونه پیسې په یو شیز کې موږ نشو ګټلی. خو دا د الله تعالی یو رحم دی چې زمونږ JF-17 خدای پاک په ټوله دنیا کې سرخرو کړ، کامیاب یې کړ او اوس هر یو سړی وایي چې ماته هم JF-17 جهاز پکار دی. د دې یو څو خصوصیتونه دي دوستانو. لکه په اصل کې خدا په چین کې جوړ شوی خو چې بیا کله د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې کله چین ته لاړه د لومړي جهازونه موږ له چین راکړو JF-17 تندر.
بیا نواز شریف هغوی سره دا معاهده وکړه چې تاسو موږ له جز جوړوئ او بیا تاسو نه موږ وړو او په دې کې وخت هم لګي او په دې کې ډېر ټکنالوژي هم په دې کې ډېره زیاته لګي او داسې کار به وکړو چې تاسو دا غونډه فکټري موږ له راکړې. نو هغوی رالل او په کامرا کې ځان له فکټري جوړه کړه د پاکستان دپاره ځان له فکټري جوړه کړه د جے اف تھنډر 17 جوړولو او د ټولو نه غټ احسان یې په موږ باندې دا وکړه چې د هغې هغه ټکنالوژي هم موږ له راکړه چې اوس یې تاسو په خپله جوړوئ موږ درنه لاړو او زموږ انجینرانو له ښه برابر ټریننګ ورکړ. نو اوس د جے اف 17 تھنډر چې کوم دی نو دا پاکستان په خپله په پاکستان کې جوړوي په خپلو موادو باندې جوړوي او پرزه هم ولې په خپله جوړوي هر یو شی هم ولې په خپله جوړوي او په چین کې به دا موږ ته ګران پرېوتل ځکه چې چین کې چې هر یو سړی که ته وایې چې یاره موږ سره نوکري وکړه نو په چین کې سړی د $500 نه په کمه باندې مزدوري نه کوي خو په پاکستان کې سړی په 50,000 مزدوري کوي دروازې دی اړي کوي هلته که ته یو انجینر له د پاکستان 2 لک روپۍ ورکوي نو هغه به راته کیدی چې ډېر بد به د وګوري خو دلته که یو انجینر له ته 2 لکه 3 لکه روپۍ تنخواه ورکوي نو هغه په ډېر زیات خوشحالي نو لهذا دا موږ ته ارزان پروزي لومبی خو دا چې دا موږ ته ارزان پروزي. دویمه مسله په دې کې دا ده چې دا د دې وزن ډېر کم دی د دې وزن د نورو تیارو مطابق ډېر کم دی نو لهذا په دې وجه باندې دا رفتار ډېر زیات نیسي رفتار ډېر هم دی او د وخت نه چې ته څنګه لکه پونده ورکې نو دا ډېر تیز اوچتېږي او په دې کې منیورنګ ډېر زیات دی لکه دا چې په هوا کې دا تاویږي که نه نو نور جزونه چې په هوا کې تاویږي نو هغه ډېر اوږده تاویږي او دا ډېر په لنډ ځای کې لکه دا چورلندي راتاویدی شي نو دغه په دې کې یوه خوبي ده او نور په دې کې جدیدترین ریډار سیسټمونه لګېدلي دي په دې کې داسې جدیدترین ریډار سیسټمونه لګېدلي دي چې که فرض کو تا سره ایواکس جز په لاس کې خوا کې رواني او هغه تا ته ځای ښیي چې یاره پلان کې ځای چې کوم دی نو دغه ځای ویشتل غواړي نو د ایواکس جز نه نیغ په نیغه ریډار چې کوم دی د ریډار هغه سیسټم چې کوم دی نو هغه نیغ په نیغه جے اف تھنډر ریډار ته راځي او د جے اف تھنډر ریډار چې کوم دی نو هغه یې نیغ چې کوم ځای کې هدف دی هغه په نښه کوي. دا ډېر ګران کار دی که نه تاسو ته خو زه په اسانه ژبه ویم خو ګران کار دی که نه چې لکه د ایواکس جز نه یو سیګنل خطا شي هغه سیګنل چې کوم دی هغه زمونږ د جے اف تھنډر جهاز ریډار راونیسي او هغه ورته وایي چې باید دقه ځای اوله دا رایفل هم په دې طریقه باندې رایفل جزونه هم په دغه طریقه باندې موږ ویشتو نو دا ډېر یو زبردست جهاز دی او په مارکیټ کې د نن سبا ډېر زیات مارکیټ دی په نړیوال مارکیټ کې او پاکستان اوس کوشش کوي چې زر تر زره خلکو له اډرونه پوره کړي نو دا تقریبا لکه څنګه چې د دفاعي چارو پوهان دا وایي چې د 2013 میلادي کاله پورې د صرف د جے اف تھنډر جزونو په مد کې که موږ یې برآمد کوو نو موږ تقریبا کم از کم 15 والا تر 20 ارب ډالرو پورې زره مبادله ګټلی شو او که فرض کو موږ دا اوس هم چې موږ په کومو حالاتو کې روان یو او څنګه زموږ دفاعي معاهدې روانې دي او دا 17 جے اف تھنډر موږ خرڅو نو کېدای شي 6 میاشتې پس یا 10 میاشتې پس زموږ آی ایم اف ته مجد پاتې نشي خو که دا کار هم دغه شان روانو نو دا یو معلوماتي پروګرام دوستانو ما چې تاسو له درکم د جے اف تھنډر 17 په هکله چې تاسو د دې معاملونو خبرې